بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت د نجیګرام په مابند دره کې موجود یو چې د افضل شاه باچا، رحیم شاه باچا او میا فضل او دود باچا ابای کلی دی. نجیګرام دره چې دا د خپل یو ځانګړی حیثیت هم لري او یو لوی تاریخ هم لري. د دې درې که یو طرف ته روایات تر اوسه پورې برقرار دي، نو بل طرف ته دلته همیشته خلک دنیا په مختلفو ملکونو کې هم ژوند کوي. رحیم شاه باچا چې دی هغه په لندن کې چې دی د خپل ژوند چې دی تیری، دغه رنګې افضل شاه چې دی هغه دلته ځان له خپل بزنس کوي. میا فضل دود باچا چې و د دې علاقې ناظم و، سابقه ناظم و. د دې درې دا وختې کم حسن چې دی هغه هم برقرار دی، د دې ځنګل هم برقرار دی. په دې ټولو به تفصیلا خبرې کوو، خو نن زموږ سره سینیر صحافي حنیف الرحمن موجود دی چې د اسلام آباد نه راغلی دی. هغه له به مایک ورکوم چې په دې ټول صورتحال باندې د افضل شاه باچا سره تفصیلا خبرې وکړي او بیا د رحیم شاه باچا سره بیا نور ملګري ناست دي، د هغوی خبرې به اورو، خوندونه به ترې اخلو. تاسو به د سکرین نه خوځئ نه، زموږ سره به نن د دې درې سیل هم کوئ او د دې مشرانو خبرې به هم اورئ. تاسو پروګرام ستاسو دی او په کار دا و چې تاسو دا خبرې کړې، خو تاسو د اعزاز مننه راکړو، ستاسو ډېره زیاته مننه. کتونکو ډېر ښایسته دره ده، ډېر ښایسته ځای دی او ډېر ښایسته خلک دلته کې ناست دی. یوازې دا نه چې دلته کې سیلګرۍ راغلي دي، بلکې د دې ځای د سیمې چې کوم اجتماعي مسایل دي په هغې باندې مو خبرې وکړې او دا ځای چې کوم دی دا څنګه نور مخ په وړاندې ترقۍ طرف ته تللی شي په دې مو خبرې وکړې او تجاویز به ترې ومخلو. حکومتي چې کوم کمزوریانې دي یا حکومتي چې کوم اقدامات پکار دي په هغې به هم خبره کوو. د هغې لپاره ممکنه حل څه کیدی شي، ممکنه اقدامات څه کیدی شي، په هغې به خبره کوو. ډېر خوشنصیبه یم، بختور یم چې نن دلته کې چې کوم سینیر صحافیان زما سره ناست دي او دغه رنګې د سیاست سره چې کوم تعلق لرونکي مشران دي هغه هم راسره ناست دي، نو هغوی سره به د خبرو آغاز کوو. محترم د سوات په خاص توګه د سیاست کې ډېر لوی کردار، ډېر عمل دخل لري. د دې ځای جانې پهچانې شخصیت زموږ ډېر خوږ ملګری افضل شاه باچا صاحب زموږ سره موجود دی، هغه سره خبره کوم، بیا به نور ملګرو سره هم خبره کوو. شاه صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاه صاحب دا ته وایي چې ډېر ښایسته ځای دی، دا ښایسته ځای تاسو داسې محفوظ څنګه ساتلی؟ ځکه چې د بدقسمتۍ نه موږ چې په سوات کې کله ګرځو راګرځو ډېر داسې ځایونه دي چې هلته کله لاړ شو نو چې کال پس ځو نو بیا مو وړه دړدېږي، ځکه هغه ښایست یا کم شوي یا ختم شوي. خو دا درې د علاقې د ښایست چې کوم دی تاسو برقرار ساتلی دی، په دې کې ستاسو څه عمل دخل دی؟ کردار مو څنګه دی سرته رسولی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حنیف خان د ټول ناول خو زستا او د نورو مرګرو انتهایی مشکور یم چې تاسو زموږ د علاقې ته راغلی او د علاقې له ښکلا ورکړه او زموږ تپوس کوئ چې یاره د دې علاقې مسایل څه دي او د دې علاقې وسایل څه دي. داسې ده چې د فارس په حواله باندې خو داسې ده چې زموږ دا کلی چې دی نو دا زموږ دې طرف ته حدود چې دی هغه د بونیر سره لګېدلي دي او شا طرف ته موږ د کنډاک جنګل سره یو، دې طرف ته د کړاکړ سره زموږ دره لګېدله. زموږ مشرانو د نن داسې 15 کاله مخکې دا فیصله کړې ده چې دا ځنګل زموږ چې دی نو دا به موږ خرابو نه وهو به نه، د خپل کلي چې کوم ضرورت یا به د دې نه پوره کوو او بهر بازار ته به دا موږ نه وړو، په دې باندې بانده ده او اوس هم پې جرمانه ده. نو دا خو دغه مشرانو دغه فیصلې ثمرات دي چې نن په غیر چاپېره علاقو کې ونې بوټي نشته او زموږ د نجیګرام د چا چې د مشرانو منلي دي نو کامیابه شوي دي، په دې کې شک نشته او دا خبره نه دلته ولیده او ثابته شوه. خو دا دلته چې راځي یو انسان تر څو سړک نه جوړ، دلته لاره ټیک نه، دلته کې نور سهولیات نه، نو د هغه ښایست چې د خلکو ته ښکاري نه، هلته چې کوم اکټیویټیز هغه کېږي نه. د تحصیلي بریکوټ د ایکسپریس وے په حواله باندې ډېرې خبرې کېږي، دلته چې کوم مختلفو علاقو ته اکسس دي د هغې په حواله باندې خبرې کېږي، په هغې باندې د ډېرو خلکو چې تحفظات هم دي. دغه راته ووایي تحصیلي بریکوټ دغه مسله چې کوم ده د هغې نوعیت څه دی او په هغې حواله باندې حکومتي ستاسو سره تعاون څه دی او په عوامي سطح باندې آیا حکومت سره تعاون د هغې نوعیت څه دی؟ چې د علاقې د ترقۍ دپاره
لارې چې دي روډونه چې دي هغه ډېر زیات ضروري دی، دې نه انکار نشي کېدی. تر کومه حده پورې چې د ایکسپریس وی تعلق دی، نو ایکسپریس وی چې د چکدرې نه تر د مدینه نه پورې روانه ده، نو دلته د بریکوټ تحصیل کې چې هغوی انټرچینج ورکړی دی، د سوات په حواله باندې د بریکوټ تحصیل ډېر زیات اهمیت دی. یو خو دا چې دا د سوات ګیټ وی دی، بل بونیر هم د دې طرف نه چې زموږ سره کنیکټ دی. نو د انټرچینج د بریکوټ چې کوم دی، نو د هغې په حواله به زه دا ووایم چې پکار ده چې د تحصیلي بریکوټ چې کوم پوټینشل دی چې هغه موږ مخې ته راوړو. او پوټینشل داسې دی چې په ټول سوات کې د ټول نه زیات اثار قدیمه چې دي نو هغه په بریکوټ تحصیل کې دي. که تاسو دغه ته وګورئ، شموزو ته وګورئ، که تاسو نجیګران ته وګورئ، زموږ دا کله خو ټول اثار قدیمه دی. که تاسو بلو کلي ته وګورئ، که تاسو املوک درې ته وګورئ. نو یو خو دا ده چې زموږ ګورمنټ له پکار دی چې دلته موږ ایکسیز ورکړو. د بهر نه چې کوم خلک د هسټري ټوریزم دپاره راځي یا سټوډنټان یونیورسټونو راځي او کوم ریسرچ کوي، نو چې هغه دلته راځي او د دې مقامي خلکو چې دی نو په هغې باندې سر روزګار چې دی هغه خپل دا غوښتنه رسولې ده. نو په دې څه کار شوی دی، کار پرې روان دی؟ دا داسې ده چې لکه بریکوټ تحصیل چې دی نو دا ارکیالوجیکل پارک زما د معلوماتو مطابق چې دی نو هغه ډیکلیر شوی دی. او دلته چې کوم اثار قدیمه دي په نجیګرام کې یا په نور ځایونو کې د دې د ځمکه چې دی نو هغه ګورنمنټ اکوایر کړې ده، کسانو ته چې دی نو هغه ادایګانې کړي دي. ستاسو آخري پوښتنه دلته د تحصیلي بریکوټ په حواله مو چونکې موږ خبره کوو، نو د تحصیلي بریکوټ چې کوم سیاسي قیادت دی، کوم سیول سوسایټي ده، تاسو ګڼئ چې د دې سیمې چې کوم مسلې دي یا کوم وسایل دي د هغې د استعمال په حواله باندې د هغوی چې کوم پرفارمنس دی یا د هغوی چې کوم کارکردګي ده یا د حکومت نه د غوښتنې چې کوم د هغوی هغه نوعیت دی، تاسو ګڼئ چې هغه میچ کېږي، هغه ټیک دی که نه، هغې کې کمې شته؟ داسې وایم چې د مسایلو خبره خو ډېر ملګري دي وبکې، خو زه به د وسایلو خبره کوم چې زموږ په تحصیلي بریکوټ کې زموږ وسایل څه دي چې هغه موږ په کار راولو او هغه د هغې نه موږ ته فایده راوځي. یو خو د ټوریزم په حواله دلته زموږ سره بنجیر بابا ډېر ښایسته ټریک دی، زموږ نجیګرام طرف ته ډېر ښه ټریک دی، زموږ ایلم ته چې دی نو هغه ډېر ښه هغه دی. نو یو خو دا چې دا موږ په کار راولو چې یاره دلته دا ټوریزم چې دی نو هغه دې طرف ته راشي. بل هغه به موږ دا ووایو چې یاره دلته وایلډ لایف ډېر ښه هغه کیدی شي، نو په کار راشي دلته کم هنټینګ مطلب دی چې کوم ایریاز دي نو هغه په کار ده چې دلته ډیکلیر شي. د هغې نه علاوه دلته زه چې کوم زیات ګڼم نو هغه دا چې د بریکوټ تحصیل د ټول نه اهم پوټینشل چې دی نو هغه مونږ پوره پاکستان چې کوم فروټ مونږ سپلای کوو نو د هغې زیاته حصه چې دی نو مونږ کوو. نو که فرض کړه ګورمنټ داسې وکړي چې دلته فوډ پروسیسنګ زون چې دی نو په بریکوټ تحصیل کې جوړ شي، نو دا به زموږ د بریکوټ تحصیل له خلکو سره ډېر زیات لکه یو خواله او مونږ به دا کوم فروټ چې دی دا مونږ پریزرو کوو نیکسټ چې دی نو په پاکستان کې د پاکستان نه بهر چې دا مونږ لیږلی شو. ډېره مننه. ډېر کتونکو د افضل شاه صاحب خبرې تاسو واورېدې، ډېر زیاتې مهمې خبرې هغوی وکړې. اجتماعي اقداماتو ضرورت دی، خو د خوشحالۍ خبره دا ده چې مسایل چې کوم دی هغه هم بالکل واضح دي، داسې نه ده چې پته نشته، او د وسایلو استعمال چې کوم دی په هغې په حواله باندې هم ډېر کلیر دي. ضرورت صرف د دې خبرې دی چې په اجتماعي توګه یو داسې تحریک، یو داسې پلیټفارم پکار دی چې د هغې په وجه باندې حکومت په دې وله خپل څه کارونه چې دی هغه سرته ورسوي. موږ سره دویم میلمه دی سید رحیم شاه صاحب، د هغه سره به خبره کوو چې هغه موږ ته په دې ورسوي. رحیم شاه صاحب ډېره مننه چې راغلي، ښایسته خلک دي، ښایسته دره ده، خوند ترې څومره اخلئ دا راته څنګه دا ځای مو یادېږي که نه؟ تاسو ډېره مننه چې تاسو راغلي یې زموږ دې درې ته، او بیا د دې اجتماعي مسایلو چې دی نو هغه تاسو لګیا یې ښایې دنیا ته او زموږ د حکومت ته چې هر کم اجتماعي مسایل چې دی هغه موږ حل کولی شو په دې پلیټفارم باندې، او کم لکه مطلب تجویز یا دا پیش کولی شو، نو دا یو ډېر ښه عمل دی. تاسو ډېره مننه چې تاسو راغلي. زه خپله په انګلینډ کې ژوند کوم د تېرو 21 کالو راسې، او دلته کې ډېر فریکوینټلی زم راځم، او دا زم راځم په دې چې دا غرونه مې یادېږي، دا خوړونه مې یادېږي، دا زموږ ځنګلونه چې کوم دي هلته زه ډېر وګرځېدم، په ویسټ کې هم ډېر وګرځېدم، لکه مطلب په یورپ کې او کینیډا او امریکا او هر ځای ته لاړم. خو دا کم نیچرل ماحول چې دلته خدای پاک مونږ ته راکړی دی په دې خپل وطن کې، دا بل ځای ما نه دا احساس ما ته هلته نه کېږي، هلته کې فارسټ ټو می
او مطلب چې ریورز هم وي او خوړونه هم وي او چیني هم وي، او خپلواکۍ احساس هم نشته او هغه دغه پکې نشته ټیسټ چې کوم دلته دی. نو دا ما لا تر اوسه ونه لیدو. بل زما خپل تجویز دا دی، لکه هغه زه حکومت ته هم دا وایم او چې کوم اعلی چارواکي دي یا د چا په لاس کې اختیار دی، نو زه هغوی ته دا وایم چې یاره تاسو یو کار دا وکړئ چې د دې دا فارسټ چې دا زموږ دپاره ډېر ضروري دی. لکه دا مطلب اکسیجن کې او انوایرمنټ کې په ټول هر څه کې لکه دا یو ډېر غټ کردار ادا کوي. نو په کار ده چې په ایمرجنسي بنیادونو باندې د نجیګرام کلي ته او دې درې ته دوی د ګیس سپلای چې کوم دی هغه وکړي، چې دا خلک چې کوم دی الټرنیټیو بیا د لرګي ځکه چې زموږ د مونږ خو په دې بندیز لګولی، خو زموږ د کلي خلک بیا هم راځي او دا لرګي په دغه کې وړي، دا ونې وهي او سیزي. نو کله چې سوی ګیس راشي نو بیا به د دې خبرې ضرورت نه پېښېږي، نو زموږ دا ځنګل به نور هم بچ شي. دغه شانتې یوازې نجیګرام نه، په کړاکړ ته هم ګیس پکار دی، املوک درې ته هم پکار دی، ناوګی ته، او د هغې سره سره د غالیګي چې کومه غالیګي ته زما په خیال ګیس راغلی، خو د دې درې ته شاته ایکسټنډ کول پکار دي. او د دې د ایکسټنډ کېدو مقصد به دا وي چې زموږ دا ځنګلات چې کوم وهلی کېږي دا به بچ پاتې شي. بیان کړئ مسایل او د هغې پرته تجاویز هم کړی. ډېر زیاته مننه. تاسو څه فیلینګز دي دا لږ شریک کړئ را سره جي. ستاسو په شان خوشحالي ما محسوس کړه چې یاره داسې یو عجیبه غوندې دیره مو ولیده، دنګ دنګ غرونه دي او آباده دیره. نږدې ورته پراته وي خو چې ته راغلی نه وو. چېرته راغلی نو شوکت خان صاحب زموږ سره موجود دی. شوکت صاحب تاسو ډېر مننه، تاسو هم چې راغلي یئ. ډېره مهرباني انیس صاحب. لکه زما په شان ته نه راغلي مخکې یو پیره مخکې راغلی وم او اوس بیا رالم، خو ډېره مزهداره دره ده زموږ په دې تحصیل بریکوټ په سطح باندې، ولې چې دا د دې زموږ د دې مشرانو د ودود باچا افضل شاه باچا سره د دوی د اتفاق او د دوی د رورۍ ماشاءالله. سابقه ناظم صاحب او فضل باچا صاحب زموږ سره موجود دی. ډېره مننه سر تاسو موجود یئ. تاسو ډېره مننه چې دلته راغلی دې درې ته. بیسیکلي د دې خو تاریخي منظر دا چې دې خو سره د هغونه لارو یو نری لار به په هغې به مونږ ګېډې د خلکو او که نه چې کوم ضرورت وه هغه به په هغې پوره کولو په خر قچرې یا په دغه باندې. د نن نه یو شپږ اته کاله مخکې غالبا دا کسان راغونډ شوي چې دا روډ جوړو او زیاتر کنټریبیوشن پکې د دې بانډو والا یا د غریبو خلکو، او الحمدلله هغه روډ مونږ تر سره پورې ورسوه. کودي سمسرې ورته وایي په یو کال کې. بیا د حکومت دغه داره زموږ سره کنټریبیوشن چې اوس دا تاسو په دې لار رالی نو دا یو کیلومیټر نیم دا ځای جوړ شو. نو مونږ کوشش دا کوو چې د دې غاړې هم دا واوسو چې دا کلي پورې دا یو پوینټ جوړ کړو او دې ته اکسس اسان شي. چې که دا لاره جوړه شي د خلکو تګ راتګ شروع شي نو تاسو به دغه د ځای ښایست به څنګه ریزرف کوئ؟ دا به څنګه محفوظ ساتئ؟ مین مسله دا چې زمونږ چې خپل یو کمیټي ده، جرګه ده، دلته د دې کلي هر فرد چې کوم دی د دې کلي مالک دی او د دې کلي په هره دغه کې به د ایسالي شلباشا صاحب د پرزیدنټ زموږ سره موجود دی. شلباشا تاسو خیر د پروګرام آغاز وکړو او تاسو خو یوازې دا درنه نور درې هم تاسو ولیدلی، نو د درې د ښایست په حواله باندې موږ ته هم څه ووایئ که نه؟ تاسو خو ډېر ځای راځئ. ډېره مننه حنیف صاحب. پرون چې مونږ کوم ځای ته تللي وو نو هغه دره هم مونږ ولیده چې هلته کې نه داسې ځنګل و نه داسې د اوبو د کم ساوند چې دی دې ته به ساوند ووایم ډېره مزه کوي. بل دلته کې دره چې ده نو دا هم په دې خلکو باندې آباده ده، که افضل شاه صاحب دلي یا میا فضل ودود باچا یا رحیم شاه دلي په دې کې سټپ نه اخیستی د علاقې نورو مشرانو، نو چونکې دا دې ته خو روډ و او د دې نه به دا لرګي ډېره په اسانه ټرانسفر شو، خو چونکې دوی سټپ واخیستو او د دې خپلې درې د دې غرونو کومه جامه چې دا هغه دې ته برقراره وساتله، ولې چې د دې غرونو کله دا ونې نه نو دا بیا جامه د دې نه دا بیا خوند نه کوي. بل د دې درې به زه دا خبره وکړم چې په تاریخ کې کله مونږ اورېدلي د مشرانو نه نو نجیګرام یو لوی تاریخ په دې لري چې د دنیا د ټولو نه لویه یونیورسټي دلته وه. علم چې کم دلته پروت و بنیادي هغه په دې نجیګرام کې پروت و، کم چې افضل شاه صاحب وایي چې دلته آثار دي، دلته د ایټالین حکومت چې کم وسلګیا دي هغه را دغه کوي، په دې باندې به د یونیورسټو نه سټوډنټان راځي هغه به علم حاصلوي چې یاره دغې خلکو ژوند څنګه
څنګه وو د هغوی کلتور څنګه وو نو دا هم کریډټ د دې نجیګرام د خلکو دی او حکومت له پکار دی چې بالفور په دې دا دومره تاریخي خبرې چې کوم دي دا چې ډېر زیات مهمې خبرې دي دا دنیا ته پته ولګي دا ډېر د دې لپاره ما خیال کار کول د دې لپاره هم افضل شاه صاحب د زما په خیال چې د 15 کال نه کله چې ما صحافتي اکټیویټي شروع کړې نو دوی بار په کال کې کله د بهار په نوم کله د ثقافت په نوم کله د میوزیک په نوم باندې صحافیان راغواړي د پوره صوبې نه د سوات د صحافیانو سره د دوی ډېر اثر رسوخ دی د بریکوټ صحافیان چې دوی د زړه سره ډېر نږدې ساتي دوی هم دا غواړي چې دا خبره پوره دنیا ته ورسي په څه طریقه ورسي او څنګه چې دوی وایي چې د دې نوم به هم خلکو غلط اخیستو نو اوس هغه میډیا د وجې نه نوم هم صحیح اخلي چونکې حکومت ستاسو د پارټۍ دی څومره کاوش ستاسو په دې حواله شته موجوده چې دا سړک جوړ شي د دې نور ښایست دره برسېره شي خلکو ته نور ریلیف ملاو شي امکان شته چې تاسو حکومت په دې حواله څه وکړي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني جي ستاسو زموږ ګورنمنټ خو جي سټپ اخیستی دی او زیاتر د کم غریزه علاقې چې دي هغې ته روډونو او دا نور لارې کوڅې جوړول او دا نور سیسټم برابرول کوم ځای ته چې خلکو اپروچ وسي نو داسې ډېر زیات ځایونه ول چې هغه موږ ته معلوم هم نه ول خو اوس ورته روډونه وځي او لارې ورته پخېږي د هغې د وجې موږ ته پته لګي چې یاره دلته دا دره ده یا دلته دا کلی دی یا علاقه ده قدرتي حسن دی نو زموږ ګورنمنټ خو جي سټپ اخیستی دی او داسې ډېر شی ځایونه دي چې هغې ته دا روډونه او دا لارې مارې نه وي او اوس خلکو هغه اپروچ هغې ځایونو ته کېږي صحیح شوه ریاض خان زموږ سره سینیر صحافي دی بلکې د دې چې کوم نور معاشرتي او معاشي مسایل دي په هغې باندې ستاسو سره خلاص دی دا کمې خبرې چې دلته مشرانو وکړې اول خو دا راته وایي چې دا تاسو سیکنډ کوئ او که نه او بل دا چې تاسو هم ګڼئ چې دغه مسایل دي او دغه وسایل دي د هغې استعمال داسې کول پکار دی او حکومتي اقدامات په دې حواله باندې څومره اطمینان بخش تاسو ګڼئ بسم الله الرحمن الرحیم د اولنۍ خبره دا ده څنګه چې افضل شاه باچا ووایي چې د مسایلو باندې به لکه دوی به هېڅ وکړي وسایل دا دي زمونږ لکه د کومه ځمکه چې ده چې که نه دا ډېره خوږه ده ډېره سرسبزه ده هر نمونه فصل کوي په بدقسمتۍ د لاسه چې په ثابت ملاکنډ ډویژن کې صرف یو کانجو ټاونشپ دی که فرض کړه زموږ چې کومه آبادي روانه ده نو زمونږ را روان یا 15 کاله یا 10 کاله پس په زموږ دا زرعي ځمکې نه وي که نن په کم بوټي یا شلتالان دي که کم پیاز دي څوک چې دا فصل کوي په دې کې به ډېر زیات کمې راځي د هغې هغه غټ وجه هم دا ده چې د حکومتي تر اوسه پورې موږ وانه اورېدل چې دوی په سوات کې په ملاکنډ ډویژن کې په دغه کې چې یاره دوی داسې یو ټاونشپونه روغ کې چې هلته کم بې کوره خلک وي هغه آبادي هغه کې او چې کوم داسې ځمکه چې هغه یا چا د کور ضرورت شي هلته کې بندوبست موجود دی بندوبست وشي مولانا ریاض خان ډېره مهمه خبر تاسو وکړه ډېر تھینک یو سو مچ کتونکو پروګرام تاسو ولیدو ډېر محترم مشرانو سره مو خبرې وکړې تجاویز او مسایل دواړه مو ډسکس کړل دې دره په حواله به صرف زه دا ووایم چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او جولای مې تنګه زه به کم ټولوم دا د دې درې ښایست دی واپس به د پروګرام چې کوم هوسټ دی سهیل باچا صاحب د چا چې دا پروګرام دی د چا چې دا ښایسته پلیټفارم دی واپس به سهیل باچا طرف ته ځو د شکریا سره چې هغوی مقرره کړه د تحصیل بریکوټ نه په 3 کیلومتره کې یو پروت یو ښکلې دره نجیګرام چې بانډه ده اوس ورو چې دی هغه د ترقۍ په لور روانه ده اکټیویټیز پکې د ژوند د زندګۍ د تیرولو ماحول چې دی پکې هم سازګار دی او د هغې نه بیا په 2-3 کیلومتره کې بله یوه دره ده چې هغې ته موږ راغلي یو او د افضل شاه باچا رحیم شاه او د میا فضل ودود باچا په خصوصي دعوت باندې نور ملګري هم راغلي تاسو د هغوی خبرې واورېدې د دې درې له الله تعالی خپل حسن ورکړی دی او دغه حسن د دې کلي خلکو برقرار ساتلی دلته کې د اوبو یو ښکلی خوړ دی ورسره یو تنور ځنګل چې دی هم دی او په دې سایډ باندې د جوړ د بونیر بارډر هم دی ورسره بڼګې او لینک روډونه د دې نه مختلفو ځایونو ته لینک شوي دي حکومت له پکار دی چې د دې درې په ټولو خبرو باندې غور او فکر وکړي او دې درې ته په لاولنۍ بنیاد باندې د روډ او بیا د دې خوړ چې کمې د اوبو د رکاوټونو لپاره پوښتې دي په هغې باندې اقدامات وکړي سمال ډیمز چې دی هغه په دې نجیګرام دره کې جوړ شي نو ټوله ځمکه چې دی هغه به خوشګواره شي کوم چې زړې چینې دي هغه به یو ځل بیا راوټوکېږي نو دې درې ته د توجه ډېر ضرورت دی د کیمرامین حسین سره سهیل باچا نجیګرام دره سوات